introduction to pharmacognosy. Pharmacognosy باره کې چې کوم د history related سره موږ لږ discussion کوو نن چې څنګه pharmacognosy کم ټایم کې یوز شو او دې مطلب څه دی د pharmacognosy word چې کوم دی څه مطلب دی کنه نو دا به موږ وایو. نو pharmacognosy چې کوم دی for the first time اولنی ځل باندې pharmacognosy په 1815 کې C.A. Sidler یوز کړو دا ورډ یوز کړو او pharmacognosy چې کوم ورډ دی کنه نو د دې دا د دوه ورډز د کمبینیشن جوړلې pharmacognosy فارماکون او جینوسیس. جینوس فارماکون مطلب دی ډرگ او جینوسیس مطلب دی نالج. نو آسان ډیفینیشن د pharmacognosy موږ دام کولای شو چې نالج اباوت ډرگز د ډرگز باره کې نالج ته موږ سوایو pharmacognosy وایو. ٹھیک شو. په 19th century کې او مطلب 19th century کې او د 20th century چې کوم اول دورو پاره کې pharmacognosy دا ډیفینیشن او چې دا د یو د میډیسن یو برانچ دی pharmacognosy او په دې کې مونږه سټډي کو ډرگز کروډ ډرگز مونږ په دې کې ډرگز سټډي کو په کروډ فارم کې یا په ان پریپیرډ فارم کې. ٹھیک شو. په دا هغه ټایم کې دا ډیفینیشن دا د دې نه علاوه pharmacognosy نو ډیفینیشنز هم شته خاصه خو تاسو باندې ډیپند کوي چې تاسو کم یو په دې کې یاد کې هم تاسو لپاره انف دی. بل ډیفینیشن د pharmacognosy دا دی چې دا د فارمیسي یو برانچ دی. شو. pharmacognosy د فارمیسي یو برانچ دی چې هغه تعلق ساتي د کروډ ډرگز د سټډي سره چې کوم د پلانټ نه او د انیمل اوریجن نه اوبټین کیږي. دا د فارمیسي یو برانچ دی چې په دې کې به مونږه سټډي کوو څه کروډ ډرگز به مونږه سټډي کوو چې کوم د پلانټ سورس نه اوبټین کیږي او کوم د انیمل سورس نه کروډ ډرگز اوبټین کیږي. دا یو ډیفینیشن شو. دین علاوه دا بل ډیفینیشن دا دی چې دا د فارمیسي یو برانچ دی چې د دې تعلق دی د سره د بایولوژیکل د بایوکیمیکل and economic feature of drugs and their constituents. دا یو برانچ دی د فارمیسي چې هغه ډیل کوي چې دا تعلق ساتي د سره تعلق ساتي د بایولوژیکل د بایوکیمیکل and economic feature of drugs and their constituents. ٹھیک شو. دا د ټولو نه بیسټ ډیفینیشن ماته دا اند کې چې کوم دی دا چې تاسو یاد کړئ نو تاسو لپاره به دا ډیر ښه وي. ٹھیک شو. او بیا هم که چاته کم اسانه نو یاد کړئ. ٹھیک شو. ها هیسټري اف فارماکوګنوسي. هیسټري اف فارماکوګنوسي نه زموږ ذهن کې دا خبر راځي چې فارماکوګنوسي باره کې څه کار شوی دی چا څنګه کار کړی دی او دا ډرګ باره کې دا نالج څنګه راغلی موږ ته داسې کار دی کنه چې ډرګز نه دي ډرګز باره کې نالج لکه موږ چې وګورو ډیر مخکې چې وګورئ لکه بیفور کرسچین پیریډ نه چې تاسو مخکې هسټري بکس وګورئ سټډي کې کنه نو د ډرګز باره کې داسې ریکارډډ سیزونه نشته چې تاسو ووایئ چې دا اوس چې موږ کوم سټډي کوو ډرګز باره کې چې لکه دیس از دا ایکشن دی دیس از دا ایکشن دی لکه مثال په تور ډیجاکسین ایز ا کارډیوټونیک یوز کیږي داسې موږ وایو پیراسټامول انټي پایریټک یوز کیږي کنه نو دا مخکې داسې ریکارډډ سیزونه نه دا څنګه رااله دا کله رااله دا به موږ چې کوم دی هیستوري کې وایو. ٹھیک شو. چې کوم د شروعونه چې د ډرګ باره کې اسم چاته لا پته نه و نو دا پروسس څنګه وشو د هیستوري کې به موږ دا وایو چې کم کم دور کې کم کم کار وشو په فارماکوګنوسي کې او د ډرګ په هیستوري کې به موږ داسې سټډي کوو. ٹھیک شو. هیستوري فارماکوګنوسي مراد دا دی چې د ډرګ یا میډیسن باره کې چې کوم دی دا هغې چې کوم دی موږ هیستوري چې کوم دی نو هغې ته موږ فارماکوګنوسي وایو. Drug discovery from natural products have played and continue to play an invaluable role as source of drug or lead compound in the prophylaxis and treatment of diseases. The natural products چې کوم دي لکه زه وایم چې د plants نه او د animals نه چې کوم products موږ ته حاصلیږي
نو دا یو ډیر ښکلی سورس دی د ډرګز او د لیډ کمپاونډز. لیډ کمپاونډز مین کمپاوند چې کله یو ډرګ په ریسرچ سټیجز کې وي کنه هغه ته لکه مطلب دا پیور فارم ته نه راغلی لکه چې مونږه یوزیبل فارم ته نه راغلی. مثال په تور زبر ته اوس هم چې پیراسټامول مونږ یوز کوو دا یوزیبل فارم دی. په دې نه مخکې و پیراسټامول باندې به ډیر زیات کار شوی وي او په هغه کې به دې سره ملتا جلتا نور هم ډیر کمپاونډز یوز شوي وي خو د هغې ټول نه ښه به په دې کې پیراسټامول سلیکټ شوی وي. نو په دې وجه باندې پیراسټامول مونږ اوس یوز کوو. د دې به نقصانات هم کوي د دې به فایدې هم سیوا وي. نو په دې وجه باندې پیراسټامول have been selected to be used for the purpose that has for which it is being used nowadays. نو لیډ کمپاوند دغه ته و چې دی لا ډیسایډ شوی وي. نو د خبره مطلب دا دی چې نیچرل پروډکټس چې کوم دی زموږ لپاره یو ډېر ښه سورس دی د ډرګز او د لیډ کمپاوندز او چې کوم بیا د پروپایلکسس کې استعمالیږي او ټریټمنټس آف ډیزیزز کې استعمالیږي. ٹھیک شو؟ ها پلانټس چې کوم دی دا یو مونږ چې کله هم د میډیسن باره کې خبره کوو نو ډایرکټ زمونږ مایند چې کوم دی پلانټس کلیک شي که نه. نو اسپیشلی those with pharmacological uses have been primary source of medicine and have advantage over other sources in drug discovery for various reasons. هغه پلانټس چې د هغې فارماکولوژیکل یوز وي لکه مطلب هغه پلانټس چې فارماکولوژیکلی یوز کیږي نو هغه چې کوم دی دا پرایمري سورس اف میډیسن دی او دا چې کوم دی ایڈوانټیجز د پلانټ چې کوم دی نو ایز ا سورس اف ډرګ plant is advantageous over other sources in drug discovery for various reasons. لکه plants هم source کې دی شي animals هم source کې دی شي د drugs کنه او minerals هم کې دی شي خو plants چې کوم دی بیا په ټولو کې ښه source دی. د دې خبرې مطلب دا دی د دې چې کوم پوینټ دی د دې مطلب دا دی چې plant چې کوم دی یو ښه source دی of drug. Ancient time کې به چې کوم دی فزیشن چې کوم دی ډاکټر چې ورته موږ وایو ډاکټر چې کوم دی ډایګنوسس کوي یعنی تشخیص. ډایګنوسس د چا کار وي د ډاکټر چې کوم فزیشن وي او انشنت دور کې به چې کوم دی نو ډایګنوسس به فزیشن کو او چې کوم دی دغه د هغې ته چې کوم دی د هغې لپاره ریمیډي یا علاج چې کوم دی دا بچا د کلیکشن د علاج د هغې پریپریشن او کمپاونډینګ به د چا کارو دا به د فارماسیست کارو. پخوا دور کې به فزیشن چې کوم دی فزیشن یعنی ډاکټر به چې کوم دی ډایګنوسس وکړو لکه د مریض تشخیص په وکړو او د تشخیص نه پس بیا به هغه ته علاج د هغې د علاج چې کوم پریپریشن او کلیکشن او چې کوم څیزونه به د هغه لپاره کلیکټ کولو د هغه د علاج لپاره یعنی ډیفرنٹ سیزونو به د هغې علاج لپاره یوز کېدل د هغې کلیکشن د هغې پریپریشن او د هغې کمپاونډینګ کار چې کوم و دا به چا کو فارماسیسټ. ٹھیک شو؟ ښه نو موږ خبره کوو د هیسټري باره کې. هیسټري لکه څنګه چې کوم دی نو موږ ته دغه راغله د ډرګز باره کې انفارمیشن داسې کار و چې پخوا ډیره مخکینه لکه 2000 بیفور کرسچن پیریډ خبره کوم. په هغه ټایم کې چې کوم دی نو چاته د ډرګز باره کې داسې پته نه وه چې ډرګز باره کې چاته داسې پته نه وه چې د دې دا افیکټ دی دا پیراسټامول مثال په طور د ټمپریچر لپاره کمولو لپاره یوز کیږي یا چې کوم دی ایزیترومایسین چې کوم دی نو تھروټ انفیکشن او دیګ یوز کولی شي یا نور چې کوم دی میډیسنز دي هغه ته یوز کولی شي. اوس نن سبا مونږ کوم میډیسن یوز کوو نو دا مخکې چاته داسې پته نه وه. دا انالیز څنګه راغلی چې انسان ته څنګه پته ولګېده چې د دې شي چې کوم دی دا فنکشن دی دا د دې علاج لپاره استعمالیږي دا د دې علاج لپاره استعمالیږي. دا انالیز څنګه مونږ ته راغلی دا نالج چې کوم دی دا لکه بای ټرایل اینڈ ایررز باندې راغلی. ټرایل اینڈ ایررز دا مطلب دا دی چې یو کس ته به یو پرابلم راغلی
نو هغه به یو بوټي استعمال کو یا یو بل څیز به استعمال کو نو چې هغه به د هغه سره خشو نو دی به وی چې لکه دا سیس چې کم دی په دې کنډیشن کې کار کوي که پرس کته دا پرابلم راشي نو دا پلانټ یوز کا یا دا بل سیس سورس په مینرلز هر څه سورس ته به هغه به یوز کو نو هغه به دا خبره ځان سره یاد ساتل چې لکه پرس کته دا پرابلم راشي نو ته دا سیس یوز کوه ٹھیک شو نو دا سی په دې طریقه باندې بای ټرایل اینڈ ایررز په دې وجه باندې ډیر خلک په هغه کې لکه پویزنس پلانټس به استعمال کړل دا غي د وجه بمړم شو ٹھیک شو هغه ډیث وو شو نو بای ټرایل اینڈ ایررز خو بیا سره راځي ته خدا پته نه چی د دې چې کوم دی نو دا د دې پلانټ چې کوم دی دا یوز دی دا نقصانی دی نو بس کم به مړ شو نو بس خلکو بیا غ پلانټ نه استعمالو وای به چې لکه دا خو دغه دی کنه دا خو خطرناک دی دا پویزنس پلانټ دی نو هغه بیا وی نه استعمالو ٹھیک شو نو ها بیبیلونینز دا چې کوم دی فار د فرست ټایم دی چې کوم دی ماډل اف هیومن باډي چې کوم دی په هیستوري کې بیبیلونینز چې کوم دی نو دا چې کوم دی فار د فرست ټایم دغه جوړ کا هیومن ماډلز چې کوم دی دوی جوړ کړیو ٹھیک شو دا بیبیلونینز ذکر دی لپاره کو چې دا مختلف ډیولپمنټس دي په هیستوري کې د میډیسن په هیستوري کې دا مختلف نو هیومن ماډلز بیبیلونینز جوړ کړیو دین علاوه پایپرس ایبرز دا یو ډاکومنټس ته یو بوک ته چې کوم دغه تیر شوی دی ایجپشن په دور کې ایجپشن چې کوم نه دی چې بکله کینګز یا کوینز مړ شو کنه نو دی په دې کې ایکسپورټ چې دی به دغه ډیډ باډي چې کوم دا هغه به ډیر ټایم لپاره د خرابېدو نه بچ کول داسې کیمیکلز او داسې سبستانسز نو دا دی کې دی ایکسپورټ لکه دې ته دا پته لګېدلی و چې دا کیمیکل ته یوز کې دې سره ستا چې کوم ډیډ باډي هغه نه خرابېږي پایپرس ایبرز دا چې کوم دی د ډاکومنټس دی بوک مطابق ایجپشنز په دې کې ایکسپورټ ٹھیک شو دین علاوه بیا نور ساينټیسټ راغلي دي هغه مختلف کنټریبیوشنز کړي دي په چې کوم دی میډیسن په هیستوري کې مختلف کنټریبیوشنز کړي دي نو اولنې چې کوم د میډیسن باره کې هیستوري د تاسو ګورئ کنه نو د میډیسن باره کې چې کوم دی اولنې هیستوري دا لکه موږ ته پته نشته چې لکه دا نه سره ریټن فارم کې نه سره دغه فارم کې شته خو د څه سره ریکارډ نشته موږ سره ډیر ټایم لپاره د میډیسن سره ریکارډ نه و چې چا په ریکارډ کې راوسته وو لیکل او چا نو چونکه ریکارډ نه و چا لیکلو کې نه راوسته نو په دې وجه باندې ډیر زیاته په خانه هیستوري د میډیسن باره کې موږ سره نشته ضایع شوی ده ٹھیک شو او صرف انفارمیشن بداسي و چې به د یو جنریشن نه بل جنریشن ته لکه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي دا غي بخپل مشرانو بخپلو کشران چې کوم دا غي پسې ور پسې جنریشن براتلو غي ته به اورلی لکه زبانی تور باغی تاغي د میډیسن باره کې چې کوم نالج هغه به ترانسفر کیدو ٹھیک شو ریټن هیستوري چې کوم دا لکه چې کوم لیکل شوی هیستوري د میډیسن باره کې نو دا بیا چې کوم دی on the basis of region دا علاقه religion مذهب یا کلچر چې کوم دی داغي ثقافت چې کوم دی on the basis باندې چې کوم دی زموږ سره written history د میډیسن موجود ده او written history موږ ډیوایډ کو into the following classes دې کې چې کوم دی د ویسټرن میډیسن دی ویسټرن دور کې لکه څه کارونه شوي دي دا چې کوم دی this is originated in Mesopotamia and Egypt دا western history چې کوم دا Mesopotamia and Egypt کې چې کوم دی دا د Egypt نه originate شوی دا Mesopotamia دا چې کوم دی it is considered is the first origin of human civilization دا چې کوم دی د human civilization یو اولنې ابتدایي چې کوم دی دغه دی origin دی او چې کوم ancient خلکو د میزوپټومیا هغه ته چې کوم دی سومریانز به وي نو سومریانز چې کوم دی for the first time
ټیبلټ اف هربل میډیسنز دوی څه کړي ډیولپ کړي ٹھیک شو او هغه ټیبلټس چې کوم سومریانز ډیولپ کړیو نو هغه چې کوم دی په برټش میوزیم کې اوس هم پریزرو ده محفوظ ده ٹھیک شو څنګه چې ما مخکې ذکر کړل په ایجپت کې یعنی مصر کې ډرګز باره کې چې کوم انفارمیشن وو هغه پیپرس ایبرس باندې چې دا په 1600 بي سي کې تیر شوی دا یو بوک دی او دې بوک کې چې کوم دی 800 پرسکرپشنز دي یعنی د میډیسن باره کې نسخې دي او 700 ډرګز په دې کې منشن دي دا چې کوم دی پیپرس ایبرس چې کوم د لندن فارماکوپیا وا دا فار د فرست ټایم دا لندن فارماکوپیا چې کوم وا دا زیات تر چې کوم دی نو دا په دې باندې بیس وا پیپر ایبرس باندې او لندن فارماکوپیا چې کوم دی کله پبلش شوی و دا په شایع شوی و یعنی 1618 کې او دینه پس بیا چې کوم دی برټش فارماکوپیا چې کوم دی دا په 1864 کې چې کوم دی شایع شوی یعنی پبلش شوی دینه یونانی سیستم راځي دینه پس یونانی سیستم چې کوم دی نو یعنی دا مسلم پیریډ هم دي تم غوايو مسلم چې کوم دی ډیر زیات کنټریبیوشنز دي په میډیسنز کې د میډیسن په شعبه کې او فارماسوټیکلز ډرګز باره کې د مسلم ډیر زیات کنټریبیوشنز دي ٹھیک شو کله چې 7th او 8th سنچري وا نو په هغه ټایم کې عرب چې کوم دی عرب ډیر زیات د دنیا ډیر زیات ملکونه فتح کړه او دوی چې کوم دی سپین نو تر انډیا پورې چې کوم دی دوی سپریډ شو عرب چې کوم دی چې عباسی یو خلیفہ هارون رشید چې د چا دور 786 نو 814 عیسوی پورې وو هغه چې کوم دی نو چې کله هغه کېله په هارون رشید نو دا هغه په دور کې چې کوم دی هغه د سکارو کو چې هغه د انډیانا مختلف فزیشن چې کوم دی راوغختله او هغه چې کوم دی فزیشن راوغختله او هغه چې کوم دی د سنسکرت زبان نه چې کوم دی مختلف بوکس کنورټ کړه ترانسلیټ کړه عربي ته اردو ته یا پرشین لینګویج ته نو دا هغه ټایم کې بغداد چې کوم دی سټي اف نالج باندې فیمس شو دا د هارون رشید چې کوم دی کله خلیفہ ٹھیک شو نو دې کې چې کوم دی نور هم ډیر زیات چې کوم دی نو مناک یو انډین فزیشن MANAK مناک چې کوم دی هغه انډیا نه چې کوم دی مایګریټ شو هغه ترانسلیشن کو دسه د سنسکرت زبان نه په هغه ترانسلیشن کو دسه د سنسکرت زبان نه پرشین عربیک یا اردو لینګویجز ته او چې کوم دا غي بوکس کنه سنسکرت نه ترانسلیټ کړه چرته عربیک پرشین او اردو لینګویج ته او یو بوک یې جوړ کو هغه بوک ته موږ وایو تفسیر اسماء الاقاقیر دا چې کوم دی یو بوک چې کوم دی هغه چې کوم دی جوړ کو ترانسلیټ کو دا غي نه یو بوک جوړ کو په مسلم دور کې مختلف ډیر زیات ساينټیست چې تیر شوي دي په کې ابو بکر محمد ابن زکریا ابو القاسم الزهروی ابو موسی تیر شوی دی البیرونی تیر شوی دی مسلم دور کې ایویسینا بو الیسینا ورته هم وای تیر شوی دی او دا مختلف ساينټیست چې کوم دی مسلم یا یونانی دور کې تیر شوی دی ٹھیک شو ابن سینا چې کوم دی ډیر زیات کنټریبیوشنز دي یونانی دور کې چې کوم دی یا مسلم پیریډ کې چې کوم دی میډیسن باره کې د ایویسینا ډیر زیات کنټریبیوشنز دي ٹھیک شو ایویسینا ته چې کوم دی بولیسینا یا ایویسینا هم ورته وای او دا چې کوم دی یو ښه فارماسیست او
and he was a good pharmacist and physician. او هغه یو بوک لیکلی و القانون فی الطب، اویسینا چې کوم یا بولیسینا ورته وایي. نو هغه یو بوک لیکلی و القانون فی الطب، هغې ته د کینن اف میډیسن په نوم باندې هم هغه پیژندلی کېږي. دې نه علاوه کتاب الشفا هغه لیکلی و، د هغې مطلب دا دی چې بک اف هیلینګ. دا بوکس چې کوم دی دا عربیک لینګویج کې د لیکلي وو. شوګر کوټډ ټیبلټس چې کوم دی نو دا یا کینډي کوټډ ټیبلټس چې کوم دی نو دا بولیسینا کنټریبیوشنز دي فارماسوټیکل یا فارمیسي ته. او دې نه علاوه نور هم ډېر میډیکل اینډ فارماسوټیکل ساینسز ته بولیسینا او مسلم ساینټسټ یا یوناني سیستم چې کوم دی نو د یوناني دور چې کوم دی ډېر زیات کنټریبیوشن شته دی. ایورویډا دا چې کوم دی ایورویډا چې کوم دی دا د انډیا چې کوم دی ټریډیشنل سیستم اف یا انشنٹ سیستم اف میډیسن دی. ایور مطلب دی چې لایف او ودا مین نالج. نو لټرلی مطلب دا شو د دې خبرې چې دا دې سیستم کې چې کوم دی مونږه نالج اباوت لایف باره کې چې کوم دی نالج وي. ایرویډا سیستم کې چې کوم دی د دې چې کوم رائټینګز دي، دې کې چې کوم بوکس لیکل شوي دي نو هغه کې مونږ سره راځي چراکا سامهتا، سشروتا سامهتا اینڈ استانګا سامهتا. اوس چراکا سامهتا چې کوم دی کنه دا د ایرویډا سیستم چې کوم دی یو دغه دی څورته وي. دا فرست بک چې کوم دی په ایرویډک سیستم کې چې کوم دی چراکا سامهتا دی. دې کې 8 سیکشنز دي او 152 په دې کې چپټرز دي او 140 په دې کې ډرګز ډسکس شوي دي چراکا سامهتا. او دا ټول نه اولنې چې کوم دی رائټینګز دی یا بک دی دا ایرویډک سیستم. او په دې بک کې چې کوم دی ډیفرنٹ د میټالیک ډرګز لایک آیرن، مرکری، سلفر هغه په دې کې د هغې یوزز په دې کې ډسکرایب شوي دي په دې چراکا سامهتا کې دا بک چې کوم دی. اورینټ یو دور دی د میډیسن هیسټري چې کله مونږ وایو اورینټ هم یو دور راځي مونږ سره. دا چې کوم دی چاینیز، جاپنیز اینڈ تبت کې اوریجنیټ شوی. او اورینټ چې کوم هربلیزم دی it is very old and it dates back to 142 to 220 BC. او دې ته به چې کوم دی کیمپو وی، کیمپو KAMPO. په اورینټ دور کې چې کوم دی تاسو وګورئ دې چې کوم رائټینګز دي یا بکس چې لیکلي شوي دي نو هغه چا لیکلي دي؟ دا یو کینګ شین ننګ. دا 2700 BC کې چې کوم دی تیر شوی دی. او بل یو کینګ دی شانګ، دا چې کوم دی 1100 اینڈ شانګ. دی چې کوم دی دا رائټینګز چې کوم دی اورینټ دور کې دا دی کړي شیننګ اینڈ شانګ. شیننګ چې کوم دی دا several herbs medicinal value چې کوم دی دا انویسټیګیشن کړو او یو بک دی لیکلو شیننګ چې کوم دی هغې نوم دی پینټي ساو یا نیټیو هربل. مطلب دا یې دا دی پینټي ساو مطلب نیټیو هربل. دا اورینټ پیریډ کې دا یو بک دی پینټي ساو. گریک هسټري. نو گریک هسټري چې کوم دی دا یو دور دی د میډیسن کې، میډیسن یا ډرګز باره کې چې کله مونږ سټډي کوو هسټري نو هغې کې گریک هم یو دور راځي. نو ارلی چې کوم نیچرلیست دي چې هغوی هیومن نالج او میډیسنل پلانټس باره کې چې کوم دی نو مونږ سره کنټریبیوشن کړي دي. هغه کې مونږ سره نیچرلیست دي، ساینټسټ دي، فزیشن دي چې هغې مونږ سره ډېر زیات کنټریبیوشنز دي.
the medicinal plants مبارک knowledge او the human knowledge the development of human knowledge کې چې کوم دی ډېر غټ کار دی او باقي کې چې کوم دی موږ سره هایپوکریټس دی ارسطاټل دی دینه علاوه چې کوم دی نو ډي اس رایټس دی مختلف قسم ساينټیست دي نو هایپوکریټس چې کوم دی د فادر اف میډیسن هم وي او دی 317 والا 460 دور کې دي تیر شوی دی بي سي کې او دا اولنې ډاکټرو یعنی he was the first physician چې هغه چې کوم دی simple remedies یعنی remedies mean علاج یا نسخه هغه چې کوم دی یوز کړیو وینیګار یعنی سرکا یا هنی شو او هربس دا چې کوم دی for the first time چا هیپوکریټس یوز کړیو in healing ډیر زیات مقدار کې چې کوم دی نو هغه ډیفرنٹ پلانټس چې کوم دی هغه شناخت کړو چې دی دا میډیسنل امپورټنس شته دی هایپوکریټس چې کوم دی دینه پس ارسطاټل 322 نو 384 پورې دا ټایم دی د چې کوم دی موږ د فلسفي اف میډیسن درا کړی دا او 500 نه علاوه 500 نه سیوا پلانټس of medicinal importance چې کوم دی نو د موږ ته لیست کړی د موږ چې کوم دی لیست ډاون کړی 500 plants چې کوم دی چا ارسطاټل چې کوم دی موږ ته 500 plants of medicinal importance د موږ ته راکړي بیا موږ سره تیوپرسټس ته هغه چې کوم دی موږ له scientific basis of plants as medicine موږ ته پرووایډ کړی تیوپرسټس ډي اس رایټس چې کوم دی په گریک هیستوري کې یو غټ کنټریبیوشن دی دا چې په 77 چې کوم 77 عیسوي و 77 اي ډي کې ډایس رایټس چې کوم دی دا یو ډاکټر گریک ډاکټر او دا یو بوک لیکلو ډیمیټیریا میډیکا چې پاغي کې موږ سره 600 crude drugs چې کوم دی نو هغه په دې بوک کې هغه منشن کړیو او دا بوک چې کوم دی په میډیسن کې فار د فرست ټایم د کنټریبیوشن دی د ډي اس رایټس چې کوم په 77 اي ډي کې لیکلو 600 kinds of crude drugs چې کوم دی په دې بوک کې دا راغون کړیو دینه پس ګیلن راځي 131 نو والا 200 اي ډي پورې د ټایم دی دا یو گریک فارماسیست یا فزیشن او د چې کوم دی د میډیسن کمپاونډینګ یا پریپریشن چې کوم بای میکانیکل مینز باندې چې کوم دی نو دا د ډیولپ کړیو ټیک شو میکانیکل مینز باندې چې کوم دی نو چې کوم دی پریپریشن یا کمپاونډینګ اف میډیسن چا ډیولپ کړیو دا ګیل نو دا د یو کنټریبیوشن دی بل دا کولډ کریم چې کوم دی دا یخ موسم کې چې کله مونږ کولډ کریم یوز کوو نو دا اوریجینیټر هم دا ګیلن دی ټیک شو ګیلن دا کولډ کریم هم چې کوم دی نو دا ایجاد دی ټیک شو افریقن سیستم د افریقن سیستم کې باندې کار وکړه چې دوی به چې کوم د ډرګز باره کې د دوی چې کوم انفارمیشن ور دی په قبایلو کې به چې کوم دی خپل دی قبيله وینو هغه به چې کوم دی قبيلو کې به انفارمیشن اورلی دی زبانی به دي ته یاد به ساتل او بیا به دی دا انفارمیشن چې کوم دی یو جنریشن بل جنریشن ته منتقل کول افریقا چې کوم دی اوس هم د میډیسنل پلانټس او ډرګ ډیسکوري لپاره یو ریچ یو ډیر وافر مقدار کې چې کوم دی ډیر سیوا مقدار کې چې کوم دی نو افریقا کې چې کوم دی اوس هم میډیسنل پلانټس او ډرګ ډیسکوري کې دی شي and it needs research so that all these drugs and medicinal plants are explored. Thank you. This is history about
pharmacognosy and pharmacy. So we have discussed five periods in this system. We talked about Western medicine, Unani system, Unani period of medicine, Ayurveda uh, period, the Orient, and the Greek history. And we also discussed the contribution of each system in and in the last we discussed about the African system, and we also discussed the contribution of each period to the medicines and pharmacognosy. Inshallah, we will discuss in the next video about the different complementary or alternative system uh, used in pharmacy, and we will also discuss the scope of pharmacognosy in the next video, inshallah. Thank you. Assalamu alaikum.